رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته وصیت کولو چاته نصیحت کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای و اغتنم خمسا قبل خمسين نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای دا حدیث موږ تاسو ټول پاره دی موږ تاسو ټول ته رسول الله فرمای چې پنځه شینا د پنځو شینو نه مخکې غنیمت وګڼه ګور الله تبارک وتعالى هر انسان ته دا پنځه شینا ورکړي چاته ډیر چاته لګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چاته دا پنځه شینا ملو شي نو هغه دا پنځه شینا غنیمت وګڼي مخکې د نورو پنځه شینو نه هغه ته شای صحت مخکې د دینه چې پتا باندې بیماری راشي نو صحت د یو غنیمت دی ادینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې غنیمت وګڼه غنیمت ولکېږي څه شته غنیمت هغه مال ته ولکېږي چې تاسو مزدوري باندې نه وی ګټلای مزدوري څه نه وکړي ډیر ځان دې څه نه وستړای کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د صحت د غنیمت وګڼه مخکې د دینه چې پتا باندې بیماری راشي وګوره زموږ عزتمند صحت ټول عمر نه وي یو سړی یې ټول عمر صحتمند هم دی سره کې دی نشي پتا باندې بیماری راځي خامخا باندې راځي نو چې کله پتا باندې بیماری راشي بیا په بیماری کې اوسې چوفې کوي نو ته غنیمت وګڼه دغه صحت او ډیر زیات دغه صحت په ژوند کې نیک اعمال وکړه چې تا په کار راشي دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې فراغت د غنیمت وګڼه مخکې د دینه چې ته مشغوله شې او مصروفه شې نو هغه خبره هم تاسو ټول وکړلې چې موږ تاسو الله پاک فرصت راکړی دی خو فارغ یو د ضرورت او جرګو ته خډه ټیم شته لیکن دی الله دین د پر موږ سره ټیم نشته او ذکر اسکار تلاوت پر موږ سره ټیم نشته نو دې پر ځان لا خپل ټیم مقرر کو ټیم ټیبل ځان لا جوړ کو سپاره تلاوت ذکر اسکار درود شریف په کثرت سره وی درود سره ډېر فائدې زمای عزت موږ تاسو کوشش وکړو چې کم سے کم روزانه بنیاد باندې چې بیخي کم چې 300 پر درود وی او دغه فائدہ چاله ده ما تاسو لگا د زنا ځګنه په د باندې بل چا فائدہ کیږي زه څومره ډېر په کثرت سره درود وایم دومره ډېر ماته به باندې اجر او ثواب ملایي زه څومره ډېر پرې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ذکر کوم فائدہ به ماته ملایي اکابرینو چې کوم مشران درشي دي اکابرینو مبارک یو عالم مبارک کتاب کې لیکلي دي چې هغه ټول اورې د قران او حدیث خدمت کول لیکل وی کول چې د وخت کې کلام او صحیح وی کلام یې صحیح کې رسې ډوب کولو بیا به لیکل کول بیا وی ډوب کولو بیا وی لیکل کول بیا کله کله دا کلام د ډېرو لیکل وجه نه سکاوي خراب شول سر به خراب شول بیا وته چاکو باندې هغه سر جوړاول نو یو بزرګ بارا کې لیکلي چې کله وی دا کلام څه خراب شول او دغه څوک وی جوړاوله نو دغه څوک جوړاولو په ټیم کې درې مې کلمې ذکر شروع کول چې ټیم مې ضایع نشي دومره وخت قدر خلکو کول نن سبا زما عزت مند موږ ټول وخت په ځل تیر کینو په اجرا کې دومره فضل خبرو باندې 2 غنټه او 3 غنټه تیری فضل یې تیری نو ګوره موږ تاسو الله پاک وخت را کړی فرصت را الله تبارک وتعالى را کړی نو دغه فائدہ وا دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې مالدار کېدل یا روپے د غنیمت وګڼه مخکې د دینه چې پتا باندې فقر راشي او غریبیر باندې راشي ګوره کومه پیسې موږ تاسو الله پاک راکړي د الله جل جلاله او پیسو ډېر یو واجبہ خبره ده د پیسې تر هغه وخت پورې موږ وی تر څو پورې چې ژوند دیو څنګه چې را نروح او ته پیسو ملکیت خلکو ته بدل شي نن سبا زیام کنه ما پیسې ما کور ما زمکا خو چې څنګه د بدن نروح اوتلو زمکا بدل شولا بل چا شولا پیسې د بل چا شولې د موږ څخه خبر لدی نه درنه دا پیسې ما په کار نه راځي کومه پیسې موږ تاسو په کار راځي هغه پیسې چې کومه پیسې د الله په دین باندې ولګيږي دغه پیسې په قبر کې موږ تاسو په کار راځي پیسې هم سړيري دي وی ګټو خو کله په دمانو وشنو کله چې کنه په جوارو کې بای کله نور په غلطو کارونو باندې ولګو او که خبره د دین خبره شولا خبره د جمعات او مدرسې شولا یا خبره
به کونډه خزه یا یتیم ماشوم شول نو بیا موږ په جوب کې روټي نه دا په جوب باندې موږ ټینګ لاس کې چې څنګه روپې ته نه ونوځي. وګوره زما عزتمند زه تاسو ته یو خبره د پیسو متعلق کوم چې دا پیسې څومره دی الله په دین باندې او د الله د رضا په کارونو کې لګول شي وی لګاو په دې باندې الله جل جلاله اته په مال کې برکت اچي. نو کوشش وکړو خپل واس مطابق د واس نه زیات نه چې څومره واس یو سړی ولاس روپے واس کېږي یو سړی 100 روپے واس کېږي څومره واس وي خپل واس مطابق دغه پیسې الله په دین باندې لګول پکار دي. درای بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ځواني غنیمت وګڼه مخکې د دینه چې پتا باندې بډاواله راشي. ګورای د مشران ناشتي مشرانو ته ځواني یادوي. ځواني کې کم زور په انسان کې اوس کم زور دی په انسان. ځواني کې انسان ډېر په طاقت کې وي چې کله ځواني دی راشي هغه طاقت د انسان نه نو هغه ځواني چې کم اوس د ځوانان ناشتي ګورای هغه بډاواله د موږ تاسو باندې کا ژوندونه به موږ باندې مر روان دي. هغه کتابونو کې واقعي لیکي چې د دفاع باندې لیکلي و چې دا یو بډا سړی و ملا باندې ټیټ ټیټ روانو هم ساوي سراوه نو ځوانان وړي هغه په خنداګانې کولې چې بابا لاندې په څو اگست یعنی عمله یې سلاندې غونډه راکاګه شو لاندې په څو اگست دا بابا ته په خندا شولو چې بچای وخت چې کله تیر شي تا ته مفت ملاوي شي دا په پیسو نه ملاوي کې چې وخت تیر شي فری وته ملاوي شي. نو دغه بډاواله چې ژوند وو نو په موږ تاسو باندې روان دي نو موږ تاسو دغه ځواني غنیمت وګڼو مخکې د دینه چې بډاواله را باندې راشي. او بل مشران علما فرمای چې ځواني عبادت د 10 لکه سرزر د بډاواله عبادت د 10 لکه سپینځه زه سپینګری دي چې کوم مشران دي دغه دعاګانې الله پاک قبلای دغه توبه الله پاک قبلای دغه جړاګانې الله ته خوښي دي دغه الله پاک د موږ لپاره دعاګانې کوي. الله پاک نه خپل ګناهونو لپاره موږ ګناهونو لپاره توبه سوال کوي الله پاک ته چې موږ توبه الله قبول کړي توبه الله پاک قبولي. سالور شول پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ژوند غنیمت وګڼه مخکې د دینه چې مارګر باندې راشي. ورا ما ته یاد دي چې له جمعه دراغلم انن تقریبا نه خلاص کاله مخکې نو ډېر داسې کسان وو چې د مصر په جمعه کې منځونه کاوه اوس نشته اوس اګ خور لاندې پراته دي. یو چې کوم عبادتونه کم ذکر اسکار کم نیک اعمال کړي دي بس ماغه په کار راغلي اوس نشته. نو ځکه دغه نشټواله چې کوم ته وخایل په ما باندې مر روان دي په تاسو ټول باندې مر روان دي. دا مرګ کزه د نه هر څومره وتختم تاسو ته هر څومره وتختو موږ تاسو ټول باندې دا مرګ روان دي. د مرګ طریقواله هر چاله شته. نو مخکې د دینه چې په موږ باندې مرګ راشي په کار د چې موږ دغه ژوند د غنیمت وګڼو او دغه ژوند د الله د دین لپاره استعمال کوشش وکړو ان شاء الله. الله تبارک وتعالى مالا او تاسو ټول په لږو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.